بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا تاسو ته هم معلومه ده او ډیر کرته ما دا خبر وکړله چې دا دور داسې ده چې دا د اختلافاتو نه ده بلکې د اتحاد او د یکجهتي دور ده. لیکن هر څه بدلیږي خو عادت نه بدلیږي. لدی وجنه پنځپریان که هر څومره مونږ صبر وکړو، هر څومره مونږ تحمل او د برداشت نه کار واخلو، لیکن د پنځپریانو دغه یو څو خلک دیو زمونږ د مشرانو نه قلاریږي نه. که وحید الله وحدان صاحب دی او که مرفوع القلم بلال صاحب دی، هغه روزانه په بنیاد باندې زمونږ د مشرانو توهین، زمونږ د مشرانو سپکوالی او زمونږ د مشرانو ګستاخی کوي. لیکن 2022 نه واخله تر وسه پورې مونږ خاموشي اختیاره کړې وه چې دا امت ډیر په نازک صورت حال کې مبتلا ده. دا امت ډیر زیات دردیدلې ده. نو په دې دور کې اختلافات او دغه شانتي انتشار او په دې ځمکه باندې فساد خورول دا مناسب نه ده. لیکن دغه پنځپریان خصوصا دغه وحید الله وحدان مولوي صاحب او دغه شانتي دا بل ملګری بلال مولوي صاحب جو ډیر د حد نه تجاوز وکړله او زمونږ د مشرانو توهین او سپکوالی کوي. بیا پرون ما یو کلیپ وکړو دغه وحدان مولوي صاحب ته دغه فسادي ته چې دغه ځمکه باندې نور فساد مه خوروه، نور دا پښتانه په خپل مابین کې په جګړه کوه ما، بس خپل دغه فسادیت دینه بس لاس منع که، نور دغه فساد په دې ځمکه مه خوروه. لیکن دا خبره به ورباندې بده لګېدلې وي. نو گویا چې په هغه باندې تندر نازل شو، گویا چې هغې دغه ذهن نه دغه عقل دا مکمل زایل شو، گویا چې هغه باندې لیونتوب راغی. بیا یې ځان ته مخامخ داسې موبایل کېښوستله او یو ویډیو یې وکړله. نو ګوره وحدان مولوي صاحب ته مشر سړی، ته د ماشومانو غوندې کې عادتونه مه کوه. ته یو عالمي، ته د جاهلانو غوندې کې خبرې مه کوه. ته د لیونیانو او د پوډریانو غوندې کې خبرې مه کوه. ته د علماو غوندې کې خبرې کوه. ته د حدیث او د قرآن مطابق خبرې کوه. بیا وحدان مولوي صاحب ډېرې خبرې کړې دي، خو دومره درته وایم ټولو پنځپریانو ته وایم چې تاسو تر نن تاریخ پورې ډېرې مناظرې وکړلې، لیکن بیا هم تاسو د خپل د ګمراهي او د خپل د غلط عقاید او نظریاتو نه تاسو توبه ونه ویستله. نو معلومیږي دا چې تاسو سره مناظره کول دا د شر او د فساد نه علاوه نور څه مقصد ستاسو په دې کې نه وي. په پښتنو کې د بد اتفاقي او د بد امني دغه اور اچولو نه علاوه ستاسو نور څه مطلب او مقصد او غرض نشته. او دې ته مونږ تیار نه یو چې مونږ پښتنو کې اختلافات او انتشار او دغه فساد خور کو، بلکې کم خلک چې په دې ملک او په دغه پښتنو کې د انتشار او د فساد خورولو کوشش کوي، مونږ به انشاءالله د هغې مخنیوی کوو. بهرحال دا زما په لاس کې د الله رب العالمین عظیم الشان کتاب قرآن مجید ده. زما دا زه مناسب نه ګڼم چې زه ستاسو د شیخ طیب صاحب نوم یاد کما، خو مجبوراً به یاد کم چې د شیخ طیب صاحب محترم حفظه الله نه واخله تر ستاسو پنځپریانو تر آخري او طالب پوري داسې یو څوک ما ته مخامخ شي، بلکې ما ته دې نه مخامخ کېږي، زه تاسو ته مخامخ کېږم چې مونږ به خبره کوو صرف او صرف د الله رب العالمین په دغه کتاب په قرآن مجید باندې. دې قرآن مجید د 6666 آیاتونو نه بزه بل یو خبره به هم نه کومه. صرف په دې خبره باندې، صرف په دغه عقاید او په نظریات باندې به خبره کېږي د قرآن مجید. که تاسو کې چرته یو غیرتي پنځپیری وي، راشئ په دې قرآن باندې به خبره کوو. او بیا وحدانه که ته وایي چې زه مشر یم
نو ګوره ستا په نسبت باندې زه په ناحقه یم، اگر که ته مشر مې دا ستا حق جوړېږي چې ته ماته بیا سمه لاره وښایي، ځکه چې ته ما په غلط لاره باندې ګڼي. زه در سره مناظرې نه کوم او نه زه درته دا وایم چې راځه مناظره کوو، تا وګټل ما وګټل، هو ها او زنده‌باد او مرده‌باد، دا کیسې پرېږده. که ته په حق باندې زه د یو طالب العلم په صورت او په شکل کې زه درته مخامخ کېنم، زه به درنه پوښتنه کوم، ته به ماته جواب وکړي او زما پوښتنې هغه به هوایي نه وي، هغه به هسې بې مقصد او فضول به نه وي، هغه به منسوسي پوښتنې وي، هغه به د قرآن مجید د آیتونو په باره کې به پوښتنې وي چې آیا پنجپریان د قرآن دغه آیت نه انکار کوي او که نه کوي. که ډېر زیات هم زه در سره حد نه تجاوز وکړم، که تاسو کې هر څوک تیاریږي یو په یو به کښېنو، مناظره به نه وي، مکالمه به وي، ځان پوهه کول به وي. خیر دی تاسو خو وایئ چې موږ په ناحقه یو، خیر دی زه به درشم، ته به ما پوهه کړي، تا نه پوهه کومه، ته به ما پوهه کړي، زه به صرف درنه پوښتنه کومه، د قرآن مجید د آیتونو په باره کې به درنه وضاحت غواړم. که ډېر زیات د حد نه تجاوز وکړم، د امام امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله د بخاری شریف د احادیثو په باره کې به زه تاسو نه پوښتنې کومه. زمونږ مکالمه، زمونږ بحث مباحثه مناظره به نه وي، مکالمه به وي، یو بل به پوهه کول وي. وحدان مولوي صاحب که په بخاري شریف پوهېږي بحث مناظره در سره نه کومه چې ته اوس دغه یو عذر پیش کړي چې ته خو ما نه کشر یې، زه تا سره نشم کېناستی، ته زما شاګردانو سره کېنه، دا خبرې به پرېږدي، ځان پوهه کول کوو. ته خو ډېر لوی عالم یې که نه، زه به درشمه د امام محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله د بخاري شریف په باره کې یو څو پوښتنې به درنه وکړم، بلکې د بخاري شریف یو څو احادیث به درته مخامخ کېږدم، په هغه احادیثو باندې به ته ما پوهه کړي. صحیح ده؟ هغه احادیثو په باره کې ته به خپل دغه وضاحت ورکړي چې آیا تاسو د دې حدیث نه منکرین یی که نه یی؟ آیا تاسو د دې دور جدید معتزله یی که نه یی؟ آیا تاسو د قرآن او د حدیث دشمنان یی او که نه یی؟ مناظره به نه وي، مکالمه به وکړو، زه به پوښتنه کومه، ته به ماته جواب وکړي، زه به ستا د مشر کتاب یو عبارت به در پیش کړم چې آیا دا د بخاري شریف د صحیح حدیث خلاف دی که نه دی، ته به ماته جواب وکړي. که ډېر زیات هم د حد نه تجاوز وکړم، که ډېر زیات هم زه په خپل خبرو کې تفصیل پیش کړم، که ډېر زیات هم زه په خپل خبرو کې مخکې لاړ شم، نو د امیر المؤمنین فی الحدیث د ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشیری النسابوری د صحیح مسلم نه به زه درته روایت پیش کړم، د مسلم شریف نه به زه درته روایت پیش کړم چې ګوره وحدان مولوي صاحب دغه مسلم شریف کې چې کوم حدیث دی، کوم روایت دی، دا زما عقیده ده، که چېرته دا ټیک ده نو بیا ته ولې د دې خلاف ځي؟ ځکه چې ټیک به وي، او که ټیک نه ده ته به ما پوهه کړي چې آیا د مسلم شریف د روایت او د حدیث چې صحیح حدیث ده هغې خلاف کم یو داسې شیز دی چې زه هغې خلاف خپل نظریه جوړه کړم. باقي دغه بلال مولوي صاحب دا مرفوع القلم دی، بلال مولوي صاحب هغه لیونی دی، بلال مولوي صاحب چې ماته مخامخ کېني په هغه باندې د مرګي مرض ولګي، بلال مولوي صاحب چې ماته مخامخ کېني هغې نه بسم الله هم هیر شي. دا څه د حد نه تجاوز خبرې نه دي، دا څه د جذباتو په بنا باندې خبرې نه دي، بلکې هغه ویډیوګان تاسو وګورئ چې زما مخامخ په بلال باندې لیونتوب راغلی ده، زما مخامخ بلال نه د خپل هغه کلمه هم هیره شوې ده، دا څه د جذباتو باندې بنا خبر نه دی، بلکې هغه ویډیوګانې شته تاسو وګورئ. نو هغې نه مونږ ګیله نه کوو، هغه لیونی دی، هغه مرفوع القلم دی، هغه که ماته کنځلم وکړي والله که زه جواب وکړم، ماته پته د هغې حالت، زه دو ځله هغې ته مخامخ ناست یم، هغه ساده دی، هغه ناپوهه دی، هغې مثال د یو 3 کالو ماشوم دی، هغې نه مونږ ګیله نه کوو. خیر دی که هغه زموږ د کابرینو په باره کې کنځل کوي، خیر دی که هغه زموږ په کابرینو باندې ګستاخانه الفاظ استعمالوي، مونږ هغې نه ګیله نه کوو، هغه ساده دی، لیونی دی، مرفوع القلم دی. خو وحدان مولوي صاحب ته زه وایم چې ګوره اصل کې که ستا مقصد
انتشار او فساد جوړول نه وي که نه بیا پرېږده دا خبرې چې زه په عمر کې درنه مشر یمه پرېږده دا خبرې چې ته مانه په عمر کې کشر یې بیا راشه بسم الله وکړه دواړه به سره کینو دواړه به مکالمه وکړو زه به ستا ځای ته درشم ته به زما ځای ته راشي که دې ته هم تیار نه دواړه به آنلاین خبرې وکړو که د یوټیوب په دغه صفحه باندې وایي که د فیسبوک په دغه پاڼه باندې وایي دواړه به خبره وکړو مناظره نه کوو ډېرې مناظرې تاسو وکړلې دغه مناظرې په اوسه ډېر سادونه تاسو خواره کړله بلکې زه به درنه پوښتنې هم ونه کړمه خو داسې به وکړو چې ته په خپل خبره باندې ما ته د قرآن او د حدیث نه چرته دلیل او ثبوت پیش کړه که ته ما ته د قرآن او د حدیث نه په خپل خبره باندې دلیل او ثبوت پیش کړي خو دا دلیل او ثبوت او دا معنا دا په هغه ډولو سنگار سره به وي څنګه چې صحابو ته رسول الله مبارک بیان کړی دی څنګه صحابو بیا تابعینو ته بیان کړی دی او بیا څنګه تابعینو بیا تبع تابعین هغې بیا امت ته بیان کړی دی باقی دا فضول خبرې پرېږده وحدان مولوي صاحب زما پرونې دغه ویډیو په وجه باندې وحدان مولوي صاحب باندې بالکل لیونتوب راغلی ده تاسو هغه ویډیو وګورئ چې هغه څومره په هیبت کې او څومره په ډیپریشن او په پریشانی او په غور او فکر کې مبتلا شوې ده وحدان مولوي صاحب دا د جذباتو او د ټوپونو خبرې نه دي دا د ډیپریشن او د غم کې مبتلا کېدو خبرې نه دي دا د جذبات او د خپل د حواس بیللو خبرې نه دي بلکې دا په اطمینان او یو بهتره طریقه باندې یو بل په مسله باندې د پوهه کولو خبرې دي بیا هم درته وایم که چرته ته عالم یې او تاسو زمونږ هغه ملګرو سره مناظرې کوئ کم چې ناپوهه دي کم چې جذباتیان دي او په کتابونو پوهه نه دي تاسو هغې سره مناظره کوئ که ستاسو مطلب احقاق د حق او ابطال د باطل وي نو باید چې تا باندې دا لازم ده چې ته ما هم پوهه کړي زه خو درته دا نه وایم چې زما درته چیلنج دی او هو ها او ډزه ډوزه فله دا خو زه درته نه وایم زه درته دا وایم چې ته په خپل د عقیده باندې ما هم پوهه که ته چې زما عقیدې ته غلط وایي خپل دا سمه عقیده ما ته وښایه خو زما مخامخ بیا به زه ووایم چې ته ملا هم یې بیا به زه ووایم چې ته یو عالم یې بیا عوامو ته یو پیغام ورکومه چې دا پنجپیریان دا دومره شرارتیان دي دی دومره چالاک دي دی دومره چالبازان دي دوی چې کله پوه شي چې او دا کس په کتاب پوهیږي دا کس په دلیل پوهیږي دا کس د پنجپیریانو په رذالت پوهیږي دا کس د پنجپیریانو په دغه دروغونو پوهیږي دا کس د پنجپیریانو په دغه چالبازي پوهیږي دا کس د پنجپیریانو په دغه منافقت پوهیږي دی بیا حق شان د کس ته مخامخ نه کینی لکه دغه بلال مولوي صاحب هغه پرېږده دا وحدان مولوي صاحب هم له دې نه خبر دی چې مونږه د دوی په رذالت او د دوی په شرارت او د دوی په منافقت پوهیږو له دې وجه نه دوی دا بانه وکړي چې ته خو ما نه کشر یې نو څه جرم شو چې کشر یمه چې زه کشر یم بیا زما په عقیده رد هم مه کوه چې زه کشر یم بیا زما په نظریه باندې اعتراض هم مه کوه چې کله ته زما په نظریه اعتراض کوي چې کله ته زما په عقیده اعتراض کوي چې کله ته زما په سوچ او فکر اعتراض کوي نو لازمه ده چې ته خپل دغه سوچ او فکر زما مخامخ د قرآن او حدیث په دغه دلایلو سره صحیح ثابت کړي که زما مخامخ ته کېناستې نشي دا ستا په دجالیت دلیل دی دا ستا په دروغګویي دلیل دی دا ستا په منافقت دلیل دی دا ستا په رذالت دلیل دی که چېرته تا سره دلیل وي که چېرته ته په حق یې راشه خپل دغه حقوالی ثابت کا خپل دغه صداقت ثابت کا خپل دغه رښتیاتوب ثابت کا خپل دغه حق پرستی ثابت کا ما سره په دلایلو باندې مکالمه وکړه چې نه راځي زما مخامخ نو معلومیږي دا چې رذالت منافقت بېوقوفتوب دا در کې موجود دی له دې وجې نه ته مخامخ نه کینی له دې وجې نه ته بحث مباحثه نه کوي
له دې وجې نه ته مکالمې ته نه تیارېږي. نو بهرحال زما د یو ویډیو په وجه باندې لیونتوب در باندې راغی، خیر دی. بیا هم درته وایم زما روري، زما دپاره خیر قابل قدر او قابل احترام یي، ځان باندې لیونتوب مه راوله. او دې باندې والله ټول پنجپریان پوهېږي چې یو طرف ته یو ماشوم او بل طرف ته دومره لوی مولا نوار پار خطا کړی دی. دا خبره په تا بد لګي وحدان مولوي صاحب، خفه کېږه ما، دا په تا بد لګي، ته له دوی نه شرمېږي، تا ته په اوبو کې خپل چاړه ښکاري، ته له دوی نه ګبراویږي، ته له دوی نه شرمېږي او تا سره د خپل مستقبل غم دی چې که دا ماشوم ما ته مخامخ کینی او دوی په ادلو سره زما دغه خولې ته لګام ورکي، زه به بیا کم سترګو باندې د عوامو ته مخامخ کېږم. خیر دی، لیونتوب په ځان باندې مه راوله، خیر دی، په ځان باندې مجرونیت مه تاري کوه، خیر دی، خپل دغه شعور او عقل دا دومره زر مه بیله، خیر دی. زه به در سره بحث به هم ونه کم، صرف ته په خپل دغه عقایدو په نظریاتو باندې دلایل د قرآن نه پیش کو، زما دا عقیده زما مخامخ د قرآن او د حدیث خلاف ثابت کا. زه وسم خلکو ته وایم چې دا څه د خندا خبره نه ده. که تاسو وسم دی وحدان مولوي صاحب پسې خاندئ چې ته د ماشوم جواب نشي کولی، کنې تاسو وګورئ دی په خپل ویډیو کلیپ کې زما تذکره کوي خو په بد رد سره د دلیل خبره نه کوي. ولی دی په دې پوهیږي چې دې دور کې دا خلک دی کې فرق کولی شي چې وحدان مولوي صاحب کم دلیل وایي او بل طرف ته مخامخ دا ماشوم ورته کم دلیل وایي. وحدان مولوي صاحب وایي تا ویلې ما ویلې او دا ماشوم ورته وایي چې قرآن ویلې او رسول الله مبارک علیه السلام ویلې. دا عوام تاسو مه ملامته کوئ دا وحدان مولوي صاحب، خیر دی. وحدان مولوي صاحب په خپل دغه کلیپونو کې لیونتوب په ځان باندې مه ځان باندې بالکل لیونتوب مه راوله. او دا کم سپی چې د خپل خولې سره تړلی دی وحدان مولوي صاحب، دا د خولې نه لرې که، په اخلاقو کې خبرې کوه. دا سپی چې د په خولې پورې تړلی دی وحدان مولوي صاحب او چې ته الزام تراشي کوي چې ستا باره کې فلان کې دا وایي، ستا باره کې فلان کې دا وایي، ستا باره کې فلان کې دا وایي. وس آیا دا فلان کې باره کې هم سوچ وکړه کنه چې دا څوک زما په باره کې څه وایي، په دې معاشره کې لوی لوی خلک د هغې په باره کې څه وایي. بیا که چېرته تا ویلې ما ویلې په خبره باندې یو څوک حقیقت کې ذلیل او رسوا ګرځېږي، نو بیا ستاسو د شیخ طیب صاحب حفظه الله په باره کې ستاسو د پنجپریانو د جماعت هغه قاري فتح الله دی که څه دی یا شاه زمین مولوي صاحب هغې ستاسو د شیخ طیب صاحب په باره کې څه ویلي وو. اوس مونږ به دا وایو چې دا رښتیا ویلی دی. زه خو اوس هم د شیخ طیب حفظه الله په باره کې هغه شان دی سوچ او فکر نشم کولی چې هغه به دومره بد انسان وي. کم سے کم سپینګیری دی، صاحب عقل دی، شعور لري، هغه چېرته داسې نیچګیري وي حرکت کولی شي. خو ستاسو پنجپریان مولیان وایي چې دی دغه شان دی بدترین دی، خو بیا هم مونږ یقین نه کوو. نو بهرحال ستا ما سره جګړه د ذاتیاتو نه ده، زما در سره اختلاف د ذاتیاتو نه ده. که بالفرض زه دغه شانتې هم شومه، ستا خو ما سره د ذاتیاتو اختلاف نه ده بلکې ستا ما سره د عقیدې اختلاف دی. ته راشه د عقیده باندې خبره کوو. اوس په دې خبرو ته ځان مه خلاصوه او بیا عوامو ته وایم چې نن نه پس تاسو واورئ زمونږ دعوه دا ده، بلکې زما دعوه دا ده چې پنجپریانو سره به خبره کوم د قرآن او د حدیث نه بالکل بهر نه وځم، د قرآن او د حدیث نه بالکل بهر نه وځم. یو وحدان مولوي صاحب نه که نه که هغه خزریات صاحب هم ته تیار کړي، والله که هغه هم دې ته د قرآن او د حدیث مطابق خبرو ته تیار شي. دې سره نشته قرآن او حدیث. بهرحال خبرې ډېرې زیاتې اوږدېږي، په دې باندې اکتفا کومه چې وحدان مولوي صاحب تیار شه مکالمې دپاره، صرف او صرف په قرآن او په حدیث به خبره کوو چې ستا د ایمان غیرت دا پته ولګي او ستا منافقت او رذالت او ستا دغه لیونتوب، ستا دغه جهالتتوب او ستا دغه رذالتتوب د دنیا ته ښکاره شي چې ته د قرآن او په حدیث په نوم باندې خلکو ته څومره دوکه ورکوي. الله رب العالمین دې تاسو ته هدایت او دغه ټول مسلمانان ستاسو د فتنو نه وساتي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.